دا یوه اهمه مسله ده چې د روژې په حالت کې که چاته الټۍ راغللې آیا د دغه سړي د الټۍ په وجه باندې روژه ماتیږي او که نه. که چېرته چاته د بیماري په وجه باندې الټۍ راغللې نو په داسې صورت کې هغه الټۍ که لږ وي او که زیات وي موږ دې ته وایو ډکه خوله تشه خوله. په داسې صورت کې د دغه روژه کله هم نه ماتیږي. او که چېرته چا د الټۍ راوستلو کوشش وکړو قصدن الټۍ راوستلې د ګوتې په ذریعه باندې یا بله طریقه باندې په داسې صورت کې که چېرته دغه الټۍ په تشه خوله وي یعنې معمولي وي بیا روژه نه ماتیږي. او که چېرته په ډکه خوله باندې وي زیاتې وي بیا په دغه صورت کې روژه ماتیږي. د الټۍ متعلق بله خبره که چېرته یو کس داسې وي چې هغه ته الټۍ معمولي راغلی او بیا اتفاقا بغیر د څه ارادې نه هغه الټۍ خپلې حلق ته تېرې شولې په داسې صورت کې د دغه کس روژه نه ماتیږي. او که چېرته الټۍ یې وکړلې او الټۍ کولو سره سره قصدن عمدن وچ په وچه دغه انسان هغه الټۍ تېرې کړلې په داسې صورت کې دغه کس روژه ماتیږي صرف قضایي ده او کفاره نشته. او که چېرته چاته الټۍ راغللې او ده دا سوچ وکړو دا یې خیال وکړو چې ما خو وس ماته الټۍ راغلی د ما خو روژه ماته شوه نو په داسې صورت کې که هغه وروستې قصدن خوراک هم وکړو نو قصدن خوراک په وجه باندې د دغه انسان روژه ماته شوه دغې روژې قضایي شته او کفاره نشته. د ډېرو خلکو د غاښو مسله هم ده هغو غاښونو کې سروي وي یا بعضې خلک داسې دي چې هغه غوښه وخوري بیا غوښه د غاښو په منځ کې بنده شي یا روټۍ پکې ایساره شي نو که بیا دی د ژبې په مدد سره هغه ټوکړه راوباسي د غاښونه او بیا یې حلق ته تېره کړي بهر ته نه راوباسي صرف د غاښ نه راوباسي او بیا یې حلق ته تېره کړي نو ګورئ که چېرته دغه د چڼې د دال برابره وي یا په هغه نه غټه وي بیا خو روژه ماتیږي. او که چېرته بالکل معمولي حصه وي چې هغه چڼې دانې نه بالکل کمه وي بیا روژه نه ماتي. او که چېرته یو کس هغه بهر ته راوباسي په لاس باندې یا لرګي باندې راوباسي او بیا هغه تېره کړي حلق ته لاړه شي بیا په یخ صورت کې که هغه د چڼې د دانې برابر وي یا په هغه نه کمه ولې نه وي په هر صورت کې دغه انسان روژه ماتیږي. او داسې دې سره دا بله خبره هم ده چې بعضې خلک داسې دي چې هغه د غاښونه یو شی راوباسي یا هسې د ده په غاښو کې وینه وي یا په خوله کې دانې وي خوله یې وینه کوي نو که چېرته لاړې وي او وینه د دواړه سره جمع شي او وینه زیاته وي او داسې صورت کې بیا هم هغه لاړې او وینه تېر کړي په داسې صورت کې دغه سړي روژه ماته شوه د روژې قضایي شته د روژې کفاره نشته. او که داسې چا په ویره سره یو خوراک وکړو یا سکاک وکړو هغه نه بعد د سوچ دا وکړو چې د ما خو روژه ماته شوله او بیا هغه نه بعد د قصدن خوراک وکړو یا سکاک وکړو نو په داسې صورت کې هم د ده روژه فاسده شوه د ده روژه ماته شوه صرف د روژې قضایي شته کفاره نشته.